نن به درسره یو څو خبرې خپلې بارې وکړمه. ټول وده وو، ځان له مې چای پخه کړه، راغلم دلته کېناستمه. نو خبرې مې دا کولې که نه چې زه ډېره سټرانګ یم، مضبوطه ښځه یم. د چا په خبرو باندې زه نه ځم، نه د چا خبرې ماله څه معنی لري، اثر راکوي. کومې خبرې چې ماته معنی لري هغه زما د فیملی وال دي، د هغې په خبرو باندې به زه سوچ کوم، توجه ورکومه. مونږ خلک چې یو که نه، مونږ ډېره زندګي په دې کې برباده کړې ده چې پلانکې به څه وي. زه وایم همیشه وایم چې انسان د ځان دونه سټرونګ ساتي، دونه د مضبوط ساتي که نه چې هغه باندې د چا خبرې اثر نه کېږي. دا خوشې تشې خبرو کې مه پرېوځئ. وایي چې ښه کوه، ښه کول ډېره ښه خبره ده. ما عمري کړي دي، ما عمري دا زړه دومره لوی کړی دی که نه چې ما ډېرې خبرې پرېښې دي، لکه درګودر کم زه خبرې نیسمه، نه ځان پورې خبرې. همیشه زه خلک معاف کوم. څه دپاره؟ الله رضا دپاره. زه وایم دا خلک معاف که، الله به ما معاف کوي، ځکه چې انسان د غلطیانو پتله دی، هغه نه غلطیانې کېږي. خو وایي چې دومره مخه کېږه چې خپله زندګي په عذاب کې. خو مکه خبره ده، خپله زندګي به نه په عذاب کوو. څوک به څه وایي، ولې وایي، دا خولې نه بندېږي. زمونږ د خلکو خاص عادت دی د نور زندګیانو کې مداخلت کول. نو د چا خوله مونږ نشو بندولی، نه مونږ څوک بدلولی شو. نو بیا ولې مونږ دونه سوچونه پرې کوو؟ خبره دا ده که نه، خپل ځان نه زندګي تېروئ. که ډېر هم ښه وکړئ که نه، خلک نه خوشحالېږي. او مونږ د خلک خوشحالولو لپاره دا زندګي مونږ ته نه ده میلاو. مونږ ته دې له دا زندګي میلاو ده چې امن او سکون سره تېر کړو، ځان دپاره اسانتیا پیدا کړو، نورو خلکو دپاره اسانتیا پیدا کړو. او زمونږ خاص کر زمونږ پښتنو کې خو دومره فضول خبرې دي که نه، دومره فضول سوچ لري که نه چې زه ورته حیرانه شم. دا فضول خبرې چې کوي دا نیچ، د دې مقابله مونږ نشو کولی. ګورئ دا یاد ساتي، دا خلک چې دي د هر یو حدود کراس کولی شي. سپکه خوله د هغه انسان سپکوالی ښیي. سپک الفاظ چې یي که نه، تاسو پورې خندا شوه، داسې سپک ورډز استعمال کړي، دا صرف هغه خپل ځان ښیي لګوي چې زه دومره سپک انسان یم، دومره سپک اخلاق مې دي. درون کس نه به تاسو درنې، خوږې، معتبرې خبرې اورئ. د چا بد خو د هغې په خوله راځي نه، که راځي نو په تنهایي کې به بل انسان پوهیږي. داسې خو نه چې بس د ټولو په مخ کې یو مذاق جوړ کړي. هغې خلکو نه هم ځان لرې ساتئ چې کم په هره خبره باندې مذاق جوړئ. هرې خبرې نه به مذاق جوړئ، هرې خبره د مذاق نه ګورئ. ځینې خبرې داسې وي چې هغه د سنجیدګۍ وي، د غور وي، د فکر وي. نو زما خو همدغه منل دي چې همیشه ښه کوئ، زړه نه معاف کول زده کوئ. ټول خلک زړه نه معاف کوئ. او چا سره کینه بغض کې مه پرېږدئ چې څوک مو نه معاف کوي. د هغې خپله لاره، زموږ خپله لاره. څوک چا پورې عمري نه دي تړلي. ولې چې هر انسان د خپل عمل جواب دی. هغه به یو ځای کې داسې ځای شته چې هلته به د خپل عمل جواب ورکوي. نو مونږ خلک څوک یو چې مونږ هغه نه تپوس کوو، تاسو وکړو، ولې وکړو. دا ځینې خلک چې دي که نه، قسمونو قرآنونو پورې لاړ شي د بل کردار په ګواهي ورکولو باندې. یاره د الله نه خوف وکړئ. دا کردار تا شکر دی چې دا هر څه د الله په لاس کې دي. دا کردار جواب دی به خپله یې، تاسو خو به نه یې که نه. زه ډېره حیرت کې شم، دا ځینې خبرې زه داسې واورم بیا زه وایم توبه خدایه پاکه، دومره ډیپ کې انسان څنګه د بل انسان بېعزتي کولی شي یا ورسره تلی شي. خو خبره هماغه ده چې سوچ ښکلی وي، خبره به ښکلی کوي. چې انسان سپک وي نو سپکه به وي. داسې هر انسان په سپکو سپک، په درنو دروند دی.